چې هغه نوید به پاسېدلي او که نه د شپې د 2 بجو د 3 بجو پورې ناست دي. نویده ته ورګه چې ورشو پسې یار. خدای خیر سار وختي کې بیا د نصیحت علي خان خبرې په غوږونو باندې رالې. مسلمانه دې مخ او لاس ته خو هم پرېږده که نه چې دا خو وینځو ستا د نصیحتونو او ستا د خدمتونو خو هسې هم نه ختمېږي. ژوند دې راله عذاب کړی دی. نویده بچی ته زما د اوازونه نه اورې؟ لالا مخ او لاس وینځه خیر خو دی. مخ او لاس وینځه بچي بیا راشه تا سره مې لږ کار. صحیح ده لالا درځمه. لالا ستا د هر څه مونږ ته پته ده. څه به اوس به بیا چېرته کې به بیګار میګار پسې لېږې نو مسلمانه مونږ پرېږده چې خپل ژوند تېر کړو لکې مزې د دې ژوند نه غواړو. نویده بچی مخ او لاس دې وینځل لړ شه زمیندارو نه پیسې م راواله ټایم یې برابر شوی دی او په فصل باندې به نظر مزره م واچوې. بچی تا ته ښه پته ده چې په ما باندې ډاکټر ګرځېدل بند کړي دي او زه د زړه بیمار یم. کنې نو تا باندې دا سختې ما چاته تېرې کړي او نه مې زړه غواړي چې په تا زه سختې تېرې خو دا ستا ذمهواري ده بچي دا ستا ذمهواري ده. دا پټو باندې خیال ساتل په کور باندې خیال ساتل د خپل ځان خیال ساتل دا ستا ذمهواري ده بچي ستا ذمهواري ده. او بچي په یو خبره ځان پوهه که دا کومو محفلونو کې چې ته ناسته پاسته کې او د شپې 2 بجې راځې نو دا ستا د تباهۍ باعث دی. ته ولې په دې نه پوهېږې؟ اخر تر څو به زه ژوندی یم بل ورځ به زه نه یم نو ته به څه کې؟ دا خو زه ستا لپاره دا هر څه کوم بچیه. خدای ته وګوره دا ته څه کې دا ته په کومو ورانو جاڼو روان یې بچي. بس دی لالا سار وختي دی چې نه ده څکلې او ستا نصیحتونه دي او ستا خبرې دي. لالا نن نشم تللی ځکه چې مونږ پلان جوړ کړی دی مونږ روان یو ډېر لرې. بله ورځ به بیا چېرته ورشم په ځمکو به چکر هم ولګوم او پیسې به م راوړم. افسوس بچي چې ته په دې خبرو پوهېدې څومره به ښه وي. زه الله دې مل شم. افسوس بابا ستا د نصیحت لکه راته د غر ولاړ دی چې تا ما ته ویلي چې زما د من نه پس په د دې وړو خیال ته ساتې. ما خو د دې ډېر زیات خیال وساته او ساتم یم خو نه پوهېږي ناپوهه دي. ډېر ښه علاج یې راله راځي بابا ډېر ښه علاج یې راځي. اوس پې دله د دې کور نه لرې کړم خو نه ستا خبرې زما په زړه دي. ستا یوه خبره زما په زړه ده بابا. زه څه وکړم نه پوهېږي. الله دې وله پوهه ورکړي. په ګلونو به بهار وي زه به نه یمه بلبلان به په چغار وي زه به نه یمه بوراګان به د ګلونو نه تاویږي ستا به ماته انتظار وي زه به نه یمه ارمانونه مې شل خاورې امیدونه
خدای خیر اشنا خو بیا موډ اپ دی چې بیا به څه غم راوړی وایه که نه اشنا ولې دې موډ اپ دی او یار اندازې جوړه بیا خرابه ده یار اندازه به مې نه خرابه سملم په ګورېدو راپاسم په ګورېدو سملم په نصیحت راپاسم په نصیحت مړه د خپل رور نه دوه سپېږمونه راغلیم یار چې کوم طرف ته ترې وتښتم مړه ته ښه ساده سړی ښه ته څه د غېږې ماشوم خو نه د دنیا بلا مال حالم دی ورته نیم کرا څه دا چې دا چې خبره یې ختمه شي ځان له دې سردردي جوړه کړې خیر اقباله دا خبره هم دې ښه وکړه دا روزانه ګورېدلو دا روزانه نصیحتونه په پټو چکر ولګوه زه بیا خان پسې شوم چې زه په پټو باندې چکر یې لګوم زمیدار پوه شو کار یې پوه شه دا خبره دې ټیک ده خپل جایداد ورسره نیمومه زمیدار به سنبالی د دې سردردۍ نه به خلاص شو مړه دا څه کیسې شروع کړي مړه دا واده دا غم دې ختم شي مړه یاره دا خو دې سم کار وکړو چې دا دې راوړي یار اقبال دا څه ټیم دی یار ځو نو ناوخته دا ستاسو عجیبه پلیني نویده که رښتیا را باندې وې که نه نو پلار ته مې مینت وکړو د پیسو دپاره او 1 روپۍ هم رانه کړه که په څه ځې یار او که نه یار حالات خراب دي موږ نه شو یار څه عجیبه خلک یې تاسو نور کله چېرته پیسې لګولې دي زه یم که نه زه چې چکر ولګو دی ژوند نه لږه مزه واخلو ظالمانو څه په کور کې د لالا د ګورېدو نه تنګ شو څه مړه بس زه چې ځو ناوخته کېږي یار ځئ چې ځو لکه نویده تا ولې ته خو 3 ورځې مخکې بالکل ټیک ټاک وې دا د باندې څه چلو شو او که نه نویده یار ته خو ټیک وې د پتا سې چلو شو یار والله یارانو انسان د خپل ښه او بد نه نه خبر اوله ورځ تلو اسلام آباد ته چې د موټروی نه څنګه کوشو مخامخ رالی یو رکشې والا راغی اکسیډنټ هم کړی و زه هسپتال ته بوتلم چې ډاکټرانو زما چیکاپ وکړو نو ویې ویل چې د د سترګو نظر تلی دی یارانو ډېر زیات خفه یم خو زه شکر دی چې تاسو را سره میلاو شوئ اوس به مې لږ دا سوچ هم بدل شي او ستاسو سره به ګپ شپ هم ولګوم اوهو یار دا خو ډېره د افسوس خبره ده ډېر زیات خفه شو والله یارانو خفګان خو اوس زما د عمر شو پرېږدئ خفګانونه دا پیسې والئ او لاړ شئ څه راوړئ چې ویې خورو هیلکه نن درېیمه ورځ ده په جیب کې د 10 روپو درک نه لګي دا خو ډېر شی پیسې دي راشه یو پاټ ورسره کوم ای بچی د الله په نامه یو 10 روپۍ راکئ بچي مې منار دي ما سره امداد وکړئ الله به د دې اجر درکړي که بابا موږ ځان پورې حیران یو که پکې 10 روپۍ هم غواړې ما مه کوه رشیده مه کوه غریب بی بېوسه بی دا واله زما د دې بټوې نه واله پیسې ورکه مونږ خاص یم اوس د دعا محتاجه یو دا 1000 روپۍ ته اقبال څه بچه کړې دا 1000 به ته موږ څه بچه کړو مونږ هم یار بې خرچ یو
بس دی ښه دغه نږدې ستاسو کور دی صحیح ده په قلار قلار لاړ شه کور ته به دې وردننه کړی وې هسې نه په دې لاره باندې راونه لوېږم ښه دی د تا رور معلوم دی اوس به بیا تا ته هم خبرې کوو ما ته به هم کوي بس لاړ شه زه مازدیګر به ګپ لګو په قلار قلار ځه ستا خوښه ده خو هسې نه چې راونه لوېږم ځه په قلار لاړ شه ځه اقباله 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 ځه ماړه چې روغ وي زمونږ یار وي اوس چړون دي یا به تا ګرځو یا به ځان ګرځو خپل کار کوه سړیه خدای خیر چې بیا به څه وایه راځه لالا راځه لالا ولې خیر شه بچي اخر ولې ته د دې لوبرانو نه وړې اخر ولې ته د دې خلکو نه وړې ته بیګا بیا په 4 بجې راغلې وې زما د نصیحت په تا باندې بیخي اثر نه کوي لالا اخر ولې تا باندې زما د ملګري دومره بد لګي زما په دې ملګرو کې اخر داسې څه مسله ده داسې څه چل دی پکې ته ما ولې دې خپل ژوند ته نه پرېږدې لالا ولې ما دې خپل ژوند ته نه پرېږدې زه چې ته په دې خپلو ملګرو دونه نازېږې او زما خبره پرې رد کوې نو ته په دې خپلو ملګرو باندې یو امتحان وکړه که په امتحان کې پاس شو ستا دپاره به دا محفلونه ټیک وایه لالا اخر څه داسې امتحان وکړم په دغه خپلو ملګرو باندې ما ته معلوم دي زه چې په کومو محفلونو کې ناسته پاسته کوم زه څه ماشوم خو نه یم امتحان دا دی صحیح ده لالا زه به په دغه خپلو ملګرو باندې دا امتحان ضرور کوم او زما دا امید دی چې زما دا ملګري به په دې امتحان کې پاس کیږي لالا لالا ولې بچي ولې وارخطا یې څه مسله ده جګړه دې وکړه پیسې دې پکار دي تا ته خو پته چې زه د زړه بیمار یم هسې نه په ما څه چلو شي نه لالا نه خدای دې پته هېڅ هم نه کوي الله پاک دې تاله زما عمر هم درکړي لالا تا چې په ما باندې کوم امتحان اچولی او کوم امتحان دې ماله راکړی په هغه امتحان کې زه فیل شوم لالا چې کوم یاران وه ټول د نستوڼي مارانو لالا د پیسې دپاره زما سره مینه کوله خو افسوس چې زه نه پوهېدم ما ستا خبره رد کوله لالا ما معاف که سوال درته کوم ما معاف که لالا ما بچې دا خو ډېر د خوشحالۍ مقام دی بچې ښه ده چې ستا عقل ځای له راغی او تا ته خو ما ویلي بار بار که نه چې دا ملګري هېڅکله هم خپل نشي کېدی او دا شکر دی چې ستا عقل ځای له راغی بچیا د مشرانو متل دی بچې چې څوک دې جړی نو هغې به تا ته سمه لار ښیي هغې به تا په نیغه لار راولي او چې څوک دې خندوي هغې به تا د ګړنګونو نه لاندې ولي بچیا بس لالا سوال درته کوم ما معاف که هسې نه چې ما خدای پاک هم معاف نه کړي لالا